السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایی امراضو، اچانکی غمونو او تکلیفونو نه په امن کې وساته. عزتمندو مانن ستاسو د فاره یو مجرب عمل او اسانه وظیفه راوړې ده. دا وظیفه د اتوار په ورځ چې کمی ته د اتوار ورځ ویل کېږي، د هغه ورځ باندې دا وظیفه ده خصوصا د دغې دپاره دا ورځ ده، او عموما هر ورځ عام ورځو کې هم کولی شي، یعنی د اتوار نه علاوه نور چې څومره ورځې دي هغې دپاره هم کولی شي. د دې په تعداد معلوم نه دی، په کثرت سره کول پکار دي هر څومره چې وي. او دې کې دا وظیفه د څه دپاره ده؟ دا وظیفه د چا څه قسمه مشکلات وي او حاجات وي، بل څو خفه وي، یعنی غمونه او پریشانی وي، د هغې نه هغه خفه وي، پریشانه وي، خفه وي، نو د خوشحالۍ دپاره هم ده چې سړی وایي چې زما د زړه خوشحاله وي، د هغې دپاره هم ده. بل یو سړی وایي چې زما دعا نه قبلیږي، نو چې دا وظیفه څوک وکړي الله جل شانه به د هغه دعا خامخا قبلوي. بل د چا څه حاجات او مشکلات وي، هغه هم پې الله جل شانه حاجات پې پوره کوي، مشکلات پې حل کوي. نو راځو هغه وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره اسانه ده. تاسو ته ما وویل چې د اتوار په ورځ ده، دا خصوصي د دغې دپاره دا ورځ ده. که اتوار ورځ سړي ته میلاو نشي، نو عمومي یعنی چې کم عامې ورځې دي، خالي، ګل، نهي، شروع، زیارت، جمعه او دغه ورځې کې دغه کې څوک کولی شي، نو لام خدا بهتر او مشرانو کوم علما او بزرګانو چې مقرر کړي ده، نو د دې دپاره خاص کر د اتوار ورځ یاده کړې ده. دا وظیفه د اتوار په ورځ کول ډیره مجربه ده. نو څه شی دي؟ اول به اووه ځله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود پاک ووایئ. بیا چې څومره تاسو نه کیدی شي دا الفاظ مبارکه دې ته اسم اعظم هم بعضې علما ویلی دی، نو هغه به څه شی دی؟ یا ذالجلال والاکرام، یا ذالجلال والاکرام، یا ذالجلال والاکرام، چې څومره تاسو نه کیدی شي په کثرت سره دا به ووایئ. بیا به د دې نه وروستو اووه ځله یعنی 7 مرتبه درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه دا کم تاسو ته چې ما وویل مشکلات وي، حاجات وي، یا خفګان وي، د خوشحالۍ د زړه د خوشحالولو دپاره او دعا قبلېدو دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. دا وظیفه خامخا وکړئ د خپلو حاجاتو مشکلاتو حل کولو دپاره او د خوشحالۍ دپاره هم وکړئ، دعا قبلولو دپاره هم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.